آی سی سی د کرکټ په قانون کې اوه غټې تبدیلیانې کړې دي، اوه نوي رولز راوستي دي په کرکټ کې. رولز در سره ځکه په دې ویډیو کې شریکوم چې زما څومره هم ویورز دي نو میکسیمم کرکټ فینز دي. نو کرکټ چې تاسو ګورئ نو چې دې رولز نه مخکې نه خبر دی، سبا نه تاسو میچ ګورئ او تاسو په مخ کې یو فیصله داسې وشي او تاسو وایئ چې نه دی خو کالجیو کا، نو دا به رولز دي. رولز دي اوه کم غټ رولز دي، په هغې باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. لومړنی رول خو دا دی چې کله کیپر کیچ سره اپیل وکړي، مطلب یو بالر بال وکړو یو اپیل وکړو، بال پیټ سره ټچ دی یا بیټ سره ټچ دی، کیپر کیچ کو اپیل وکړو، امپایر آوټ ورکو یا ورنکو، خدای په ریویو واغشتا. امپایر آوټ ورنکو او دای په ریویو واغشتا، بالرانو په ریویو واغشتا. امپایر آوټ ورنکو بالرانو په ریویو واغشتا چې دا خو ټچ دی. نو هغه بیا مخکې به داسې چل کېدو چې صرف ټچ په چک کېدو چې آیا دا بال بیټ سره ټچ دی که پیټ سره ټچ دی. نو که چېرې پیټ سره ټچ نو اوس په ورسره لیګ بیفور هم چک کوي، مخکې به ورسره لیګ بیفور نه چک کېدو. اوس په ورسره که ډومبنی بال پیټ سره ټچ وي نو لیګ بیفور به هم چک کوي چې آیا لیګ بیفور خو نه دی. که چېرې لیګ بیفور آوټ وي نو بیا به امپایر خپله فیصله ریورس کوي، بیا به امپایر کالز نه وي چې مطلب امپایر نټ آوټ ورکوي نو نټ آوټ دی، بیا به امپایر وایي چې خپله فیصله بدلوي او آوټ به ورکوي که چېرې هغه لیګ بیفور آوټ وي. بل رول چې کوم دی هغه دا دی چې یو اور او د بل اور په منځ کې د یو منټ وقفه به په ټیسټ کې به دا نه وه، دا په ون ډے کې به چې یو اور ختم شو نو بل اور به د زر تر زره شروع کولو، یو منټ وقفه به یو منټ کې دننه به تا بل اور شروع کولو. مطلب دا نه چې یو ورته بل بالر له ورکې او پکې ته ګنټه سوچونه کې او مشورې راغواړي او فیلډر راځي د باونډرۍ نه بیا مشوره کوي او کپتان هم راځي. نه جی یو منټ ټایم به یو منټ کې به تا اور خامخا بدلولو، بل بالر به راتلو سټارټ پې رشتو باقاعده یو منټ کې. نو اوس دغه رولز په ټیسټ کې نو چې اوس په ټیسټ کې هم دا امپلیمنټ شو. او که چېرې یو منټ کې چې بالر بال سټارټ نه کو نو بیا 15 رنزونه پینلټي ملاویږي بل ټیم له. دریم رول پکې دا دی چې په بال باندې توکاڼي لګول. په بال باندې به چې مخکې توکاڼي رول دا و چې په بال باندې توکاڼي منع و، دغه کرونا د ټایم نه دی په بال باندې توکاڼي بند کړل چې په بال باندې به بالر خپل توکاڼي نه لګوي. او که کم بالر به په بال توکاڼي ولګول نو هغه بال به بدلولو، لکه بال به بدلولو. رول دا چې بال به بدلیږي. نو په کس باندې به بالر بال لونکو لکه بال به چې ان سوینګ نه کېدو یا به آوټ سوینګ نه کېدو یا به په ریورس نه کېدو، بال به ډېر زیات خراب شوی نو بیا به دی بال په کس باندې لونکو بال به بدل کو لکه بالرانو. نو دا رولز بدل شو، چې داسې چلو کو چې بال به نه بدلیږي، بال به نه بدلیږي. بال بدلول چې کم دی را بیټسمن خو خره که بال بدلای صحیح ده کینې د بالر به دې کې رولز نی. او 15 رنزونه پینلټي به بیټینګ ته ملاوي که چېرې یو بالر بال لونکو په دغه باندې په خواله باندې یا په توکاڼو باندې. نو دغه رولز پکې امپلیمنٹ شو. بل کمباین ریویو چې کوم سیستم دی څلورم نمبر رولز دا دی چې کمباین ریویو رول چې کوم رن آوټ او لیګ بیفور کې به ډومبه لیګ بیفور چک کیږي. لکه دغه راغو یو بالر بالو کو بال په پیډ باندې ولګېدو، په خپه باندې بال ولګېدو، بیټسمین رنز وایستو، فیلډر بال دغه کو او وکټ یې وویشته. نو مخکې به صرف هغه رن آوټ چک کېدو، لیګ بیفور به نه چک کېدو. نو آی سی سی دا فیصله کړې ده چې پهله به لیګ بیفور چک کېږي او بیا به رن آوټ چک کېږي. پهله به لیګ بیفور چک کېږي که چېرې دا بیټسمین آوټ نو بس د رن آوټ چک کول اړو مطلب بړو بیا څه فایده نشته دی، بیا به رن آوټ نه چک کوي، بیا به ډایرکټ لیګ بیفور وي. مخکې به لیګ بیفور نه چک کېدو، اوس په لیګ بیفور هم چک کېږي. مطلب د رولز دا. بل پنځم د نو بال رولز چې کوم نو بال دوران کیچ کې به رنز نه کاونټ کېږي. مخکې به چې مطلب نو بال به او دغه به شاټ والو، بیټسمن به شاټ والو، باونډرۍ ته ولاړو، بیټسمن به یو رنز وایستو یا به دوه رنز وایستو، نو دا به شمار کېده. نو څه ویلي چې په نو بال یا په فری هیټ باندې به دا رنزونه نه شمار کېږي، باونډري به شمار کېږي. په نو بال باندې باونډري به شمار کېږي خو دغه رنزونه به نه شمار کېږي. تاسو له یاد شي چې هغه اوس د انډیا او د پاکستان کم T20 کې میچ و، هغه پاکستان چې ګټلی میچ بایلو ویرات کوهلي په هغه حارث راو باندې چکه ووهله، هغې کې محمد نواز ویرات کوهلي بولډ کو او ویرات کوهلي بیا هم رنزونه وایشتل، لکه وکټ ولګېد او بیا هم هغې رنزونه وایسته او رنزونه کاونټ هم شو. نو اوس په دغه شی پکې نه وي وروره. بل شپږم نمبر چې کوم رول دی هغه دا دی چې شاټ رنز که بیټسمین په کس باندې لکه اوس داسې چل یو طرف له بیټسمین ولاړ دی او بل طرف له چې کوم بیټسمین دی هغه ښه بیټسمین نه دی، بالر دی. نو بیټسمین کوشش کوي چې سټرایک زه واخلم، بیټ له زه ودرېږم، مطلب بالر زه ووهمه. نو دی چې کله رن ځخلي په کس باندې به ضرب دلته ځان نه رسوي نو هلته بیټ پوره ونه رسوي کریس له او په نیمه کې را واپس شي. نو اوس که یو بیټسمین شاټ رنز وکړلو د سټرایک اخیستلو دپاره رنز یې په کس شاټ کو، سټرایک اخیستلو دپاره رنز په کس شاټ کو، نو دا بیا د بالرانو خوښه ده چې سټرایک چاله ورکوي. که بالران وایي چې نه
سټرایک بدل نه ورکوم سټرایک دی بل ورکوم نو بالکل ورکول شي دا به د بالرانو په خوخه باندې اوس کیږي نو دا پکې هم یو نوې رول راغو مطلب څومره هم رولز دغه کیږي نو کې بالر لا یو ایکسترا ایج ملاويږي ووم نمبر رول دار چې میجر انجری دوران کې مطلب یو غټه انجری وشي او بیټسمن په سر باندې په هیلمټ لګیدو یا په سر لګیدو یا خپه وړي دا یا لاس وړي دو نو چې بیټسمن وي داغه په ځای و بیټسمن راځي که بالر وي داغه په ځای و بالر راځي او بیټ بالینګ به کوي یا بیټینګ کوي لکه مکمل اجازه پیږي نوې رولز پکې دا امپلیمنٹ شو نو دا اوه نوې رولز آی سی سی د کرکټ په قانون کې ورواچول اوس دې حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ